الرحيم. وعن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله ابن دكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه ابو داود. دا باب د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ارشاداتو په باره کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج څنګه کړی دی، دعاګانې څنګه خودلې دي. عیسی بن حمزه فرمایي زه عبد الله بن وکیم باندې داخل شوم او پاغه باندې حمرتو دا سورواله پیو. فقلت الا تعلق تمیمه، نو ما ورته وی چې ته تمیم تعویز دا ته نزولنده دا تعویز نه لګي. فقال نعوذ بالله، نو دوی چې موږ پناه غوړو بالله الله تعالی سره من ذالک ردینا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من تعلق شیئا وکل الیه، چا چې سشه هم ځوړند کو نو دې ته وسپارل شو. دا تعویذ په باره کې دینه مخکې درس کې هم دا روایت تیر شوی او یو پکې دا روایت هم دی. تعویذ په باره کې یو هغه تعویذ دی چې په دې کې د الله سبحانه و تعالی د اسماء الحسنا او د آیاتو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خودل شوی دعاګانو نه علاوه سب کې لیکل شوی، مطلب د ملائکو نمونه پکې چالي کړي او یا پکې د فرعون او د شداد او یا د نور دسي نمونه لیکل شوی چې دا غوینه پکې مدد غوښته شوی. نو دا خو ښکارا شرک دی، په دې باندې د ټولو امت اتفاق دی چې دا خو شرک دی. او د دین علاوه دسي تعویذ چې پاره کې د قرآنی آیات لیکل شوی یا پکې دعاګانې لیکل شوی، نو پاره کې د امت پکې اختلاف دی. د نبی صلی الله علیه وسلم خو روایت دا دی، ښکار روایت دا چې بس تعویذ غوټه کو تعویذ دا تمیم اصل کې کنجکو ته ویل کېږي، خو بیا د کاغذ ته او هر ځوړن شوی سیس ته بیا تمیم ویل شوی دی. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت دي نشته چې پاغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې تاسو تعویذ غوټه کې او دا جایز کار دی. خو د آثار د صحابه کرامو ته منقول دي، عائشہ رضی الله تعالی عنها، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او عطاء بن ابي رباح، سعید بن مسیب، دسی آثار منقول دي چې اګوی تعویذ یې په وګو کې خوشکله ده او یا دسی چې د لیکلو اجازه تی ورکړه ده. د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ چې هغه فرمایي کلماتو په باره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د منقول کلمات دي او هغه دا وی چې پکار دا چې هر د بالغ سره د آیات کې او یمن کې پیدا تلقین راکوو، خو چې څوک بالغ نو ماشومان ته نو داغه د پاره د لیکلو د نبی صلی الله علیه وسلم ته منقول نه ده، خو داغه په خپل باندې موقوف روایت ته یا داغه نه لاندې چې څوک روایت کوي داغه عمل خودل ده چې د ماشومان د پاره د تعویذ د لیکلو اجازه به ورکوو. نو دسی د جواز روایت دا به کې هم شته، خو نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی رسیدلی، صرف صحابه کرامو ته زیاده رسیدلی، هغه په صحیح سندونو باندې یادي یا نه دي یا تابعین ته رسیدلی دي چې باغی کې د ځوړندول زیات نشته، خو بس د لیکلو دا چې د خوشتولو په وګو کې او بیا د سکلو دغه حد پوری دي. او بیا څو اسلافو کې دغینه تی دغه د جواز په باره کې او څو د کراهیت په باره کې چې مکروه ګڼل دي، باقي علماء دا مکروه ګڼل دي. تر دې چې امام بخاری رحمه الله ته هم دا منسوب د چاغه په خپل باندې هم دا مکروه ګڼل دي. او بیا چې عام دغه تو کتل شي د نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومي دعاګانې خو دلې دي، او بل طرف ته تعویذ په باره کې دا غنه په خپل سره روایت نشته.
نو هغه څه په کار دی چې پاغه کې د یقیني د نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې دا په یقین سره راغلي دي په صحیح سندونو په صحیح روایتو کې موجود دي. قبل طرف ته یو سړی یو مشکوک سیس کوي او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعویذ په باره کې دا روایت چي دي چې راچا یو سیس ځوړن کو نو پاغه کې بیا دنه دانه دی ویلي چې را په دې کې دي دا کلمات پکې دا قسمی او کنا دا پکې دي سي دا تخصیص پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی خو بس د ځوړندولو خبره کړي داغه کتار دی او کاغذ دی که هر یو سیز لیکل دی پاغه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې را فقط اشرک هغه ته وسپرل شو هغه شرک کوم نو هغه خو بالکل یقیني شرک دی چې پاغه کې دنه الفاظ ګډوډ لیکل شي شرکیه الفاظ پکې یا خو بیا شرک دی خو د تعویذ د دغه په باره کې دا کم چې قرآنی آیات پکې یا دعاګانې پکې لیکل شوي نو په دې کې هم د امت اسلاف او مشرانو تابعینو او یا د صحابه کرامو هغه به کې هم دا مکروه غنل دي سبب کې جواز ده دا پوری پکې هم شته خو نور هم مکروه غنل دي نو پکاردار چې سره د ځان د تعویذ نه ساتي او په خپل باندې دعای کلمات چې فاتحه معوذتین چې به کې د نور روایت هم دغه در روان دي هغه کوي او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح سندونو باندې هغه منقول دي. عمران بن حسین فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قال لا رقیه الا من عین او حمتین چې رقیه نشته دم نشته مگر د سترګې نه او د شرینا چې وسړي باندې شر یی د سرخباد سره خاص ورته لیکي دا غینا مطلب دا چې دینه مخ کې حدیث دي تیر شو چې دم کول د چانه دم غختل چي دي هغه د توکل خلاف دي کوم خلک چې باویا زر کسان جنت ته بزي نو پاغي کې هغه کسان دي چې هغه الله تعالی منی متوکلین د چانه دم هم نه غواړي دومره حدا پوری دا غوید الله سبحانه و تعالی په ذات باندې یقیني نو دا غوینه بیا دا استثناء کړی دا چې سړی نظر شي او یا د شرع په چا باندې یا زهر بل زغبه کې دا هم دي نو دا کسان هم د بل چا نه دم غختل شي په خپل دمول دا خو بالکل جایز دي مسنون عمل له سنت طریقه ده او د بل چا نه هم جایز دي او کم از کم داغه غټي درجه نه پیسړه را کمیږي خدا درې به کې دي سړي چې بده کې سفر قوم نه پریوزي چې هغه د نظر چې نظر په لګیدلې د چا نظر شوی او یا د زمان دي د سره خیم او یا د مار دړم چې چلې زهر د خړلې دا غینا د بل چا نه دم طلب کین دی بالکل د دم کله طلب کول شي هغه توکل ته پیدا نقصان نه رسی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا رقیه الا من عین او حمتین او دمین په دې کې وسره وینه هم راغلی دم چې رعاب نکسیر د چا پوز نه شي دغه وینه راوزی را رواني نو دغه سره هم د بل جنا دم طلب کول شي. اسماء بنت امیس فرمایي قالت یا رسول الله ان ولد جعفر یسرا الیهم العين دیوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تارزو کو چې الله رسوله چې د جعفر بچی چې دی یسرا الیهم العين اگې ته د استر کې ډېری په تیزی باندې مطلب نظر کیږي اگې اف استرقی لهم آیا زو د اگې لپاره دم کول شم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قال نعم وی او کول شي فانه لو کان شیء سابق القدر یوسیز چرته مخکې کې دی شي د تقدیر نام لسبقته العين نسترګ دي سرسیز د تقدیر نه هم مخکې کیږي والله تعالی تقدیر نه یو شی نه مخکې کړي ولسترګي دومره زور دی چې ګوره تقدیر نه به هم د مخکې شوی کچرته الله سبحانه و تعالی د فیصله نه کړي نبی صلی الله علیه وسلم د دین اجازه ورکو چې بالکل یو سړی د دین دم کول شي. شفاء بنت عبد الله فرمایي قالت دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا عند افسطه وذو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو په هغه وخت کې چې زه د حفصه رضی الله تعالی عنها سره د پیغمبر سلام بیبی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی قال الا تعلمین هذه رقیه النمله وته دته د شری دا دم دا ورته نخه وی زماله بیبی حفصه ته دمو خای کنه کما علمتیه الكتابه لکه څنګه چې تا دې ته کتابت خود لیدل لیکل ورته خود لیدي نو دا دم ورته هم خایا نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دمونو خودن کې خو په خبره نبی صلی الله علیه وسلم دې او د غزانان ته هم یو دم یادو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه اهمیت معلومو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې زماده بیبي ته دغه دم خایا او لکه څنګه چې ورته تا کتابت خود لیدل لیکل ورته خود لیدي د لیکل په باره کې زنانو ته تعلیم ورکول په دې کې علماء د دې مخالفتوم کړي دي خدا حدیث دا بالکل په دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی حفصه رضی الله تعالی عنها ته کتابت خودلې ده لیکل ورته خودلې دي نو دا دم ورته مخایا
دین دا معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته د کتابت او د لیکلو د دین شریعت دا مخالف نه دی، دا یو خیر دی. څنګه چې سړو لپاره لیکل ضروری دي او په دې باندې هغوی ته خیر رسي، دغه شانتې زنانو ته هم په لیکلو باندې خیر هغوی ته ورسي. او دا چې خلک به دا وایي چې دا نقصان ذریعه ګرځي، نو د نقصان ذرایع خو ډېر شي دي چې څوک استعمالوي نو هغه استعمالولی شي. خو کتابت د نبی صلی الله علیه وسلم د هغې جواز دا دغه دی نبی صلی الله علیه وسلم ثابت دی. ابو امامه فرمایي بن سهل بن حنیف دی چې کله امیر بن ربیعه و سهل بن حنیف یغتسلوا چې سهل بن حنیف د غسل کوو فقال والله ندی امیر ورته دا وی قسم په الله تعالی ما رايتک اليوم ولا جلد مخبى وای ما خدای نه ورځ په شانتي او دسی سرمن دسی پټه سرمن دا خو ما چرته نه ولیدلی. څنګه چې دا الفاظ وی قال فلوبی تسهل نو دا سهل ابو امامه دا سهل د پلار دی دیو چې زماده پلار وی رارتاو شو. بیا فوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس لاړ فقیل له نبی صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله هل لك في سهل ابن حنیف وستا سهل بن حنیف په باره کې سرغبت کیږي په هغه باندې سره هم کوي. دا غديسي صورتحال لاغه چې چا دا خبر وکړو هغه غورځیدل والله ما يرفع راسا قسم په الله تعالی چې هغه سرم نه راوچتای. فقال هل تتهمون له نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیا تاسو په چا تهمت لګوي په چا الزام لګولای شي چې چا بدا چل کړي له احدا فقالوا نتهم عامر ابن ربيعه اغي ورتوي او عامر بن ربيعه دا خبره کړې ده نو موږ داغه په باره کې دې سویل شو چې او کې دې شي داغه نظر په لګیدلې. قال فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم عامرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامر راوغتو فتغلد عليه او سخت خبري ورته وکړي وقال دا ورته وی علامه يقتل احدكم اخاه د سره وجنا سولې تاسو خپل یو ورور وجنی الا برکتا تا آیتا دغه پر د برکت دعا نه کړي تاسو نه ویلې چې بارک الله فیک یا بارک الله فی تاسو دې نه ویلې. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته اغتسل له وسدد لپاره غسل وکړه فغسل له. نو بیا امیر ولګید او دغه لپاره غسل یا ټول او په دې حدیث کې حدیث بیان شوی دی چې امیر بیا غسل کو نو څنګه وجهه غسل فغسله وجهه مخ وینځو و یدیه لاسونه وینځل و مرفقیه او سنگل وینځل او رکبتیه او د زنګونان وینځل و اطراف رجلیه او د خپو اطراف مطلب د غوته او بندونه دای وینځل و داخله ازاره او د ازار دنه طرف مطلب استنجای هم وکړه فی قدهم په یو خانک کې په یو غټ دوخي کې چې خله کولاوي ثم صب علیه بیا بغمن یخبا وب په واړه ول شي فراح مع الناس نو فورا هغه پاسې د خلکو سره روان شو لیس له باس چې په هغه باندې بیا سباس صدر د تکلیف په هغه باندې بیانو. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم دا خودل شوی طریقه چې دا مخکې هم نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه خودلی او دا خو عملاً دي سی وشو چې سړی نظر شوی دی چې هغه غسل کوو او هغه رنگ خستو او دی بل سړی دا لیدل دی نو هغه د خبره دي سی کړی دا او هغه فورا غورځیدل. نو پیغمبر اسلام خدا فرمایي دي چې سترګې نظر دا بالکل حق دی او هغه نظر دغه د سکو چې ثابت هم شوی دی چې لکه سړی د ویلو سره فورا غورځیدل دی. خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا علاج خود لیدل نو اصل کې دا مفید او قیمتي دا علاج دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کستوي چې بس وستو غسل وکړه مخلاصه غینځلې دی او دا استنجای هم کړی دا واغه په هغه باندې غورځولې دي. نو دای بالکل ښکارا طریقه خارجي او طریقه او دا معوذتان هم دي معوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې د نظر نه رسته سره دغه وي سورې فاتحه وي. خدای هغه دي طریقه ده چې سړی بالکل فورا بیا را پاسول دي. نو مفید طریقه ده چې یو سړی ته دا یاد دی. ابو سعید خدری فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یتعوذ من الجان وعين الانسان پیغمبر سلام په پناه مختار پیرینا او د انسان د سترګې نه حتی نزلت المعوذتان تر دې چې معوذتان بیا نازل شو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دواړه سورتونه نازل شو. فلما نزلت اخذه بهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا چې کله نازل شو نو دای راغستو په دې عمل شروع کو وترک ما سوا هوا او د دې دوه چې کوم علاوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پریخو مطلب دې سره چې مکمل به پریخي ولکه دې دومره اهمیتو چې نبی چې کله دا سورتونه نازل شوې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې اکثریت استعمالي بیا کړی دی چې پناه بیا د شیطان د جن هم نظر لګي د جناتو هم نظر لګي او د انسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې استعمال کړی دی. نو سره دې سحر ما خام د استعمال خامخا په خپل اذکارو کې دا شامل کی او یا په هغه وخت کې
چې انسان ته پته لګي چې لکه په دې وخت کې چې دې شی په باندې د چا نظر پریوزي یا په ماشومان باندې چې په وخت کې فورا د استعمالي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي هل رؤیا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هل رؤیا فیکم المغربون و تاسو مغربون په تاسو کې راضی تاسو یې نه یغبي. قلت وما المغربون؟ عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها بما ته ارزو چې د الله رسول مغربون سوق دي قال الذين يشترك فيهم الجن بدا کسان دي چې په کې جن شریک دي پیره به کې شریک دي. مطلب هغه کسان چې اګوی د نزدېکت په وخت کې دعا نه وای چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یا ما رزقنا چې الله تعالی موږ د شیطان نه لري کې او شیطان د هغه څه نه لري کې چې تاسو موږ د لپاره کوم رزق مقرر کړی دی. نو دغه کسان چې دا دعا ونه وای نو دا غوی په اولاد کې بیا شریک وسره جنات وسره شریکی ناغه بیا داغه کې چې کم فسادي هغه د دې وجنې چې هغه جنات وسره شریک شي. دې پورې دې خلاصہ چې اولنې حدیث او دې نمخ کې درس کې د تعویذ په اړه کې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صحابي دغه ته دا وی عیسی بن حمزه چې عبد الله بن وکیمه داخل شمه هغه ته هغه من د بیماری و او ما ورته دا خبرو کړ چې په کار چې تا تعویذ دغه کړی هغه دا وی چې ما رسول الله نه اوریدلې دي چې چا یو سیز د ژوند کو هر شی چې تارو کس شی چې تمیم قدر سیز بس هغه ته دی وسپرل شو الله تعالی نه دې کړ شو او بس دغه سیز ته وسپرل شو. نو تعویذ زیات قسم نه په کار ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارشادات فکری او کله چا په یقین نو بیا خو د شرک حد ترسي او د قرآنی آیات مبارک هډیره غلو نه په کار چې هغه ته سره شرک وي او مکروه کم از کم دی. خو چې کله کلمات ته کې بدلو یا به کې معنی نه و نو بیا به شرک درجه ته خامخا رسی. او د نور حدیثونو مبارک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نظر نه یا لکه د سری مخینه یا د زهر نه د نکسیر نه په دې کې سره د بل چانم دم طلب کول شي او د توکل په باره کې چې کوم حدیث دغه خلاف پدان راځي او بل د جعفر په باره کې د اولاد په باره کې دغوی چې اسماء بنت امیس دا ویلو چې د الله رسول اګویت باندې نظر ډیر زر لګي آیا زغه د مومن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بالکل د موا دا خو نظر دومره تیز سیز دی چې تقدیر نه کا سیاسیز مخ کېده شنو دا سیز به مخ کېدو مطلب په ټولو سیزونو کې د دومره تیز دی چې د تقدیر نه مخ کې شي خو الله تعالی تقدیر چې د هر سیز نه مخ ته کړی دی. مطلب یو سره د نظر نه دم پکار دی په ځان باندې په ماشومان باندې. او بل د بل زنانه شفا بنت عبد الله چې دا وایي د رسول الله کریم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم را داخل شو او د حفصه رضی الله تعالی عنها سره ویوم چې په دغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته دا وی چې دې ته د ادم خویا د نمل د ادم د شری د ادم د دې ته خویا لکه څنګه چې ورته کتابت خودل دي لیکل ورته خودل دي د ادم ورته خویا. نو یو تی دم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل نه بلکې بل زرانه چې هغه دم نبی صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دا صحیح دی نو دای ورته چې دا زده کړی تا او کتابت ته اصل کې دا بل خبره چې دا یو نایاب خبره به مخې دراله چې کتابت زنانو ته خودل لیکل بالکل د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو ثابت عمل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ حفصه رضی الله تعالی عنها ته د بری زنانه حکم کو چې لیکلو خیا او دا بل کس چې د نظر شوه دی او هغه نظر الفاظه کس دا ویلي دی ربيعه عامر بن ربيعه دا ویلي دی چې ما خو دیسی نن ورځ او دیسی جلد دیسی سرمن د دومره خسته سرمن د خو مانه دلې دا سهل بن ونیف شکل لامبل هغه نظر شو فورا راو ورزیدو پیغمبر اسلام ته خبر ورسېده نبی صلی الله علیه وسلم سره راغوښتو دا خبر ورته وکړه وی تعالی خو پکارو چې تبارک الله دی ویلې بارک الله فیک بارک الله فیه دی ویلې وی تاسو ولې د خپل رور وجنی مطلب یو سره نظر یو سره وجلې هم شي نبی صلی الله علیه وسلم د الفاظونو معلومه شو. نو بیا هغه ته طریقو خو چې وس لاس خپي لاس مخ زنګنان د خو اطراف مطلب ګوته او استنجا داوکا الدا اوبو په یو خانک کې په یو غټ دوخي کې دا براجمه کې په سړی باندې به واړول شنو دغه طریقو شو په هغه باندې واړول او فورا هغه بیا را پاسې د خلکو سره روان شو. نو د نظر د ماتولو دغه بهترینه طریقه او پیغمبر سلام په پناه غوښته دعاګانو باندې د پیرینه او د سترګې د نظر نه خو بیا چې کله کول اعوذ برب بالفلق او کول اعوذ برب الناس دا نازل شوی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په دې باندې عمل شروع کړی دی مطلب نور به همي خو دې اکثریت عمل دی بیا په دې باندې کړی دی. او بل مغربون په باره کې اشاره دی الله تعالی ته دا فرمایلی چې تاسو مغربون تاسو د نظر مخې ته راځي مخې ته تاسو راغلي دي هغه تاسو کله ستوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا فرمایل چې مطلب هغه کسان چې باغ کې جن شریکی په اولاد کې جن شریکيږي
چې کله په سنت طریقه باندې او دعا چې کومه ده په هغې باندې عمل ونه شي نو بیا په اولاد کې جین شریک او په هغې کې چې فساد وي نو هغه دغه جین د شریکېدو د وجې نه وي. هغې کې عمل کولو توفیق راکړي.